بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر آيات نقوري إلى الذين غكسانوا تا قيل لهم چويل شوديتا كفوا أيديكم بان كيلا سنخبلا واقيموا الصلاة وكوي مزلرا وآتوا الزكاة وركوي زكاة فلما كتب عليهم القتال هر کلا چې پرس شپ دی باندې جنگ اذا فريق منهم په دغه وخت کې یو ډله د دینا یخشون الناس یریدل خلقنا کخشیت الله بشان یرید الله او شد خشیه یا سخت دین په یره کې وقالوا وایدی ربنا ورب زمنګا لکلمه كتبت علينا القتال ولی مقرر کتاب مونږ باندې جنگ لولا اخرتنا ولی نرست کولو تا مونږه الى اجل قریب غنیټی نزدیتا قل ورته ویا متاع الدنیا قلیل سکه دنیا لږه ده والآخرة خیر لمن اتقى او آخرت بهتر دی د پاره د هغه چا چې پرهیزګاري وکړه ولا تظلمون فتیلا او ظلم بون شي پتا سبحانه په اندازه د تار د کجوري د اډو کې اينما تکونو کم ځای کې چې تاسو یدرکم الموت راګر به کی تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که تاسو پاغا بنگلو چونگا چوکے پا بنگلو مضبوطو کے وَإِن تُصِبُهُمْ او کچر تور رسیدیتا حسنتن سو خوشحالی یقولو آئی حازی من عند اللہ داد طرف دا اللہ ندی وَإِن تُصِبُهُمْ او کچر تور رسیدیتا سیئتن سو تکلیفا یقولو ای هذه من عندك داستا د وجنا قل ورتو یا کل من عند الله دا ټولی طرف د الله نه فما لهؤلاء القوم سشوی دی قوم لرا لا یکادونا چې ندی نزدی یفقهون حدیثا چې پوشی په خبره باندې فما صابك غسچ رسیگی تاتا من حسنت خوشالینا فمن الله ندید از طرف دا اللہ نا وما صابك وغچ رسیگی تاتا من سیئت تکلیفنا فمن نفسك نداستا دا عمل دا وجنا وارسلناك لیگل دی منگتال را للناس دا پار دا خلقو رسول پیغمبر وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله گوا من یطع الرسول چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر فقط اطاع الله تاکي سره تابعداري وکړه د الله ومن تولى او څوک چې وګرځي دا فما ارسلناك عليهم حفيظا نظر علی گلے منگ تعالی را پا دی بانی ساتون کے